फजल और तौफीक सरे की और गुनाह न करे अल्लाह फजल तौफीक सरे की लेकिन खबर और इदन के मोहताज वेन के मोहताज और दा जमू उस्ताद को पल मर्जी और मुजाकरा और लेकिन खबर और इदन कौल और यो बिल्ता मुसलमाना ईमान करना पड़ता और अल्लाह पर जदी पहुंचा काफरान को हिदायत नसीब करी अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत पूरा कामयाबी पूरे दिन है अल्लाह के शानहू दुनिया और आखिरत पूरा कामयाबी पूरे दिन है पूरे दिन अल्लाह के शान अहकामात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक की तरीके उनका अल्लाह के शान अहकामात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक की तरीके बा राजी जमूंगा उस्ताद को बल्कि क़यामत तरह पर इंसान किराम परिंदों के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक मेहनत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियादी मेहनत कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल निश्ता लायक इबादत सिर्फ यो अल्लाह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रसूल मुख्य तशवीद अल्लाह हुक्म नादे तशवीद उससे की अल्लाह हुक्म नादे तरकी न क़यामत तरह पूरे सकी अल्लाह हुक्म नादे तरकी न अल्लाह ने की अल्लाह ज़ैर न की अल्लाह के शानहू न तूल मखलूक न बगैर हर सुकूली तूल मखलूक अल्लाह का हुक्म नादे न बगैर इसम ने शिकोली इज्जत और जिल्लत और नफ़ा नुकसान सेहत बीमारी इशबार वज़मर्द لا أرسل الله فلاس كي أولي يوقانم دا الله دا حكم نبغير لن نقيديش وعنو پریوتيش فريطول کائنات کی دا الله حكم چلي سنگ الله غالي أخشان بكيجي او پا عرشبان الله پاک کم فیصلو کی اغسوک بدلونی نشي دا طول انسانان پیلیان دا اونشي او دا چالا مرد فیصلو کی اللہ جی شانو پا عرشبان دا غدا مرد فیصلنی کریا توک ملکولی نشي دا ټول انسانان پیریان راغون شي او چاله عزت ورکول غواړي چې الله یې شامو هغه عزت نه ورکړي او په عرش باندې هغه عزت فیصله نشي او څوک عزت منکول نشي دا ټول انسانان پیریان راغون شي د چاله ذلیل کولو د چاله عزت فیصله کولو غواړي چې الله یې شامو هغه عزت کړی نه څوک عزت کول نشي الله نه دي د الله د غیر نه अल्लाह पाक हर सुकूली और मखलूक अल्लाह का हुक्म नादे न बगैर जिसम ने शिकोली पर ये टूल कायनात अल्लाह कब्दर है अल्लाह ज़ात महकीकी सिफात महकीकी और अल्लाह ये शान हूँ ذات खालिक थे इधर ज़रे नवाख है तलदबट गुनू कोरी और द कतरी नवाले बट समुंदरून कोरी और द वलपूरी मखलूकात नवाले वट मखलूकात कोरी अल्लाह पाक द दूर सिद्ना तखबल कुदरत ताकत सर पैदा करी जानवर दा अल्लाह हुक्म सर रखीज दा अल्लाह हुक्म सर रखीज वो में दा अल्लाह हुक्म सर रखीज दा अल्लाह हुक्म सर क्रूजी पर खदमी ने वर्गारी दा वर्ग की शरा दलने की ना तो निज़ाम अल्लाह तखबल कुदरत ताकत सर चली अल्लाह पाक की चले अल्लाह पाक की पैदा करी और दगत अल्लाह पाक द जंगी नमन पैदा करी नमन जंगी पैदा करी अल्लाह दा सर कुदरत ताकतुन मालिक
او الله پاک دا څونه کائنات دي او تاسو تکاري د اسمانونو نظام دي د ستورو نظام دي د سپوږمۍ دي د لمر دي د ځمکو دي دا څونه کائنات موږ تکاري کوي نو دا ټول کائنات دا ټول مخلوقات د دنیا دا څونه نظام دي دا الله پاک د انسان لپاره پیدا دا ټول څیزونه الله انسانان پیدا کړي انسان او پیریان رسول دي کشتي د دې دنیا د قیمت د انسان د وجنه او الله پاک په دې دا انسان چې دی الله پاک د کائنات شاهزاده پیدا کړي د کائنات شاهزاده دا ټول څیزونه الله انسان له پیدا کړي او الله چې شنو فرمایي چې د انسانانو پیریان باندې پیدا کړي مگر ما خپل بندګۍ له پیدا کړي اوس بندګي وایي چې تا بندګي دي ته وایي چې د سر نه واقع تخوب د لکونو باندې سر د ټول بدن ټول جسم د الله د حکم د نبی د سم د طریقو مطابق راشي دې ته بندګي هغه عبادت دي که معاملات دي که اخلاق دي خوراک پاک لین دین من دا څونه څیزونه دي دا ټول د الله د حکم د نبی علیه السلام د طریقو مطابق راشي دې ته بندګي وي چې زموږ هر عمل د الله د حکم د نبی علیه السلام د طریقو مطابق او دغه چې الله جل شانه حضرت آدم علیه السلام الله پاک بغیر مطلق پیدا بغیر مطلق دا الله پاک دا هغه وخت نه د قیامت تر ورځې پورې انسانانو توفل چې زه بغیر اسباب پیدا کولی شم او اسباب الله لپاره شرط نه دي دغه چې الله پاک حضرت عیسی علیه السلام الله پاک بغیر پلار پیدا او الله جل شانه بی حوا علیه السلام حضرت آدم علیه السلام د ګټې پختې نه پیدا او الله جل شانه قرآن شریف کې فرمایي چې څوک نکاح کوي نو الله پاک چاله زامن ورکړي چاله زونه ورکړي چاله دوان ورکړي چاله یوم نه ورکړي دا الله فقط او دغه استاد په علاقو کې مونږ کما اینو رینو څوک یو وځو کې څوک دوه کې څوک دریو چې الله ولا نه ورکړي څوک ولا ورکړي او دا الماهرین او ډاکټرانو دا علاجونه کوي چې الله پاک هغه ته نو ورکړي څوک ورکړي الله پاک فقط نو الله پاک چې څنګه واجب غشان بچي او دا چې الله جل شانه دا څونه موږ مخلوقات کار کوي دا الله په خپل قدرت طاقت ټول پیدا کړي دا غړتي کوي او په هر قسم دي هر لحاظ سره دي او پر انسانانو په شکل کې دي پیرانو په شکل کې دي او بعض مخلوقات دا چې هغه بغیر دوربین او خوربین ښکاري دي دا مخلوقات هم شته چې هغه موږ تاسو تصور نه شو کولی او غټ مخلوقات هم شته او هغه موږ تاسو تصور نه شو کولی اوس د ابراهیم علیه السلام دونه فرشته چې په خپل اصلي شکل کې راشي نو خپل تخت او عرش سر د عرش موالات او دونه په خپل شکل او چې کله د الله دی وي بیا د مرغۍ په شکل شي دونه الله پاک یې دا څه پیدا کړی د دې ټول پیدا کوونکی یو الله او الله هغه ذات دی چې بغیر ستورو الله پاک اسمان ضرور دی بغیر یو نه دوه نه درې نه او دا لاندې اسمان د دې ځمکې نه وي د 500 کالو په فاصله باندې او دا چې هغه بل بیا عرش دی کنه دا کرسي دا ټول دا الله پاک داسې طاقتونو قدرتونو طاقتونو او پیدا کولو والا خالق او الله پاک پرې د ځمکې مخلوقات دي او موږ تاسو دي او د ځنګلونو دي او د سمندرونو دي قسم مخلوقات دي د انسان عقل و حیران شي دا ټول الله پاک پیدا کړي او د دې پالي دي نو الله پاک رب العالمین الله جل شانه اصحاب کا 309 کال بغیر خوراک پاک او سات 309 کال او دا چې الله جل شانه نو په دې کې چې ماشوم کې الله تعالی واجب نو الله پاک یې وایي الله کا پاک حفاظت کوي او الله پاک رزق هم ورکوي نو الله پاک د قدرتونو طاقتونو مالک او موږ تاسو د برابر انسانانو د داویده مدا پرې او کو کې چې څونه مخلوقات دي د تبان ټول جمع او کو کې کنه نور مخلوقات هم شروع او دا چې په ځنګلونو کې کنه د ازمت کې تازه غوښه کوي کنه دا تناول غیاګان انسان د پرګر نو دا ټول الله پاک دې ټول الله پاک دې پالک
غټي دي کنه او پرورش کوي کنه دا ته الله دې شانو حاضر دی پرې د پربولو کې الله پاک د سم محتاج نه او الله پاک د حضرت موسی علیه السلام قوم ته ان سرویخ قال بغیر مهنت او مشقت رزق ورک من مسلمان کنه او دغه چې ولادت تقدیری نه په مقدر باندې ودا په مهنت او مشقت نه دی او سړي ډیر مهنت کوي بول ډیر مشقت کوي ته به ډیر مهل ملاوینا ډیر رزق نه څونه چې د په مقدر کې دی الله پاک به دومره بل اقام رزق ورکړي نو الله پاک رازق دی په رزق ورکولو کې الله پاک له محتاج نه کوم مخنا الله دنیا باندې کړی دا قیامت تر ورځې پورې او دې ټول مخلوقات ته الله رزق ورکړي او دا الله په خزانو کې به کمی نه راځي دا چې الله جل شانو حفیظ ذات دی حفاظت کوونکی دی په حفاظت راشي دا نمونې وجیبه او په حفاظت کې الله د فوج پولیس د دې چیزونو محتاج نه الله پاک د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلو تردان حفاظت وکړي مشوره وشوه چې د هرې قبیلې نه یو کس واغی او په چا به دا وکړي نعوذ بالله نبي علیه السلام به موږ شهید کړي او الله پاک دغه سل کسان سلو تلو سره ولاړ او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه راوځي او شګي اخوري زمن او هغه په ورته او داسې مولوی چې یو کستر کو تولې نور ټول سترګو تورته د اوسترګي مګري او نبی علیہ السلام حفاظت سره وکړي حفاظت سره وکړي څل ټول دي او د ټول د خوري د دې سره نسبت کوي او الله پاک دې هغه حفاظت وکړي او په حفاظت سره راوړي نه لاړ کنه دغه چې الله جل شانه حضرت یونس علیه السلام سلوی خوري د تب اخیره حفاظت سلوی خوري حفاظت او دغه چې الله پاک چې دی حضرت ابراهیم علیه السلام اور کې سلوی خوري حفاظت سلوی خوري کنه او الله پاک هغه باندې سلامت جوانه جوړ نو باندې وخت الله پاک دا سیس کیفیت بدل کنه او باندې وخت شکل بدل دغه د حضرت موسی علیه السلام امثال والله پاک اغلا پارا الله پاک په حکم کې دا ورته دا هغه امثال بیا د حاجور شو انت لرګیو د لرګینا شکل بدل شو بیا دې الله پاک حضرت موسی علیه السلام ته چې روي نشته بیا چې هغه انسان نه هم نو الله پاک دې څه روي نشته او همغه دا غره بیا ته لرګي جوړ شو بیا چې څه جوړ شو دا چې همدغه امثال کنه او کله موسی علیه السلام سره خپل قوم دي او د مکرام دغه هجرت کوي کنه روان دي کله چې بهیه قلزم ته راځي نو خپل قوم دوی چې موږ ونیولې شو لکه جیل دي او تر فرعون لخر ورسېد او د دې ته سم بهیه قلزم سمندر نو موسی علیه السلام دغه شو دغه انتظار موسی علیه السلام وته ما الله ما سره دی الله ما سره الله پاک حفاظت اوس په دغه امسا باندې الله پاک په دوی دا سمندر او بو اوس دوی د دې څه لغړی کنه او په امسا باندې عقل خدای چې پرون څه کیږي کنه او الله پاک په تسوي لا وبو کیوه او بو کې دولس قبیلې دي دولس فرقې دي الله پاک دولس قبیلو ته راغلي لپاره لار جوړ کړل او هر یو کې به یو بل ظلم کنه او الله پاک حفاظت سره او د فرعون لخر کله ورته ما هو بلی الله وته حکم کو دا وی لپاره دا موسی علیه السلام د قوم لپاره د نجات او اخلاصي د الله جوړ کړ او د فرعون او د هغه لخر لپاره شپاړس ته یې بوج کړ دا وی لپاره الله پاک د هلاکت یې جوړ نو الله ذاتي د قدرتونو او طاقتونو باندې حفاظت کوي کنه او دا چې الله پاک ان حضرت یوسف علیه السلام روح پیته ورلو کنه او روح پیته ورلو الله پاک اقا دې کې دا حفاظت وکړ بیا قبیله بوته کنه او بیا قافله رااله قابلین سره بیا خرج شو غلام شو چین تلا دا نه الله پاک بیا د مصر بادشاہ شو چوک الله د تخلیه راځي تخلیه او د تخلیه نه راځي تخ دا الله فخر چې څنګه واګه پشان کړی نو
زمون استاد د الله په ذات او صفات کې یقین الله پاک هر څه کولی مخلوق د الله د حکم اراده نه بغیر هیڅ نشي کولی او دغه دا حضرت ابراهیم علیه السلام بارک راځي نمرود دا سو دغه کو چې دنیا نو متوي چې دا څوکل پیدا کیږي او تا دغه باندې ختمي نو دغه چې نمرود ټول خپل صلاحیتونه استعمال کړ حضرت ابراهیم علیه السلام دا چې دې پیدا نشي او په هغه شپه چې په کومه شپه د زنانو باندې دا حضرت ابراهیم علیه السلام د مور پیرو لګېده او په تړو باندې د حضرت ابراهیم علیه السلام د پلار او په هغه شپه الله پاک هغې هغه یو ځای شو او لا د هغې نه هغه نطفه منتقل کړه او سهار چې راپاڅېدل نو نمرود ته هغه وویل چې هغه کار شوی اوس څونه تدبیر وشو څونه دغه وشو خو الله پاک چې یو څه کوي هغه څوک د هغې دغه نشي کېدی څوک ختمولی نشي او دغه کولی نشي الله پاک کوم څیز ته اراده وکړي هغې نه الله وجود هغوی خپل صلاحیتونه استعمال کړ د هغې باوجود الله پاک هغوی په خپلو منصوبو کې ناکام کړ دغسې د موسی علیه السلام باره کې که او فرعون وایي چې دې پیدا نشي او بیا موسی علیه السلام الله پاک پیدا کړو او د هغه په کور کې حفاظت وکړو بیا چې کوم څیزونه مخکې د هغه خلاف استعمالېدل بیا د هغه په حفاظت او په پرورش کې استعمالېدل څه وکړه الله نو دغسې د الله په ذات او صفاتو زمون یقین راشي الله ذات حقیقي دي صفات حقیقي دي او دې وجې نه الله پاک چې څونه انبیاء کرام الله پاک دنیا ته رالیږلي دي ټولو د لا اله الا الله محنت کړې د انسانانو په زړونو باندې چې د خلکو د زړونو د غیر یقین دي او د الله په ذات او صفاتو یقین راشي تاسونه ماضي څه دي کړل نو اسباب استعمالول ګناه نه خو په اسباب یقین ساتل ګناه نه پټې استعمالول دکان کارخانه دې کې کار کول د استعمالول سنت دي او په دې باندې یقین ساتل ګناه په دې وجه نه چې زموږ استاد څونه د استعمال څخه دي څونه دغري چې زموږ توجه هر وخت الله طرف دی دغه قرآن شریف کې الله جل شانه فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ففروا الى الله الله پاک په هر حال کې ما تمندو وای او که خوشحالي وي که غم وي که هر حالت وي نو بیماري وي تکلیف وي هر وخت د ما طرف تمند نو چې زموږ تاسو هر وخت د الله په ذات او صفاتو نظر کنه او موږ دا سوچ او فکر وي هر وخت چې الله موږ سره وي الله موږ ویني الله زموږ اوري دا کیفیت وي کنه الله پاک او عزت او ذلت او نفع نقصان صحت بیماری شفا ارباط مرګ جون صرف د یو الله په لاس کې او هر وخت زموږ تاسو یقینا د الله په ذات او صفاتو الله خالق الله مالک الله رب العالمین او ټول انبیاء کرام دا انسانانو په دونه محنت کړي چې د انسانانو د دونه غیر یقین دي الله په ذات او صفاتو یقین راشي الله دوی الله عظمت الله سره تعلق پیدا شي او د الله نه یره پیدا شي او هر وخت کنه د الله جلوی د الله محبت وي الله سره تعلق او نبی علیہ السلام فرمایي چې د انسان په بدن کې د غوښې یو ټوکړه ده درې ځله فرمایي چې هغه زړه دی هغه زړه دی هغه زړه دی که دا صحیح شو ټول بدن به صحیح شي که نه زړه باچا دی که نه د زړه یقین ټیک شو او سترګې به صحیح لیدل کوي غوږونه به صحیح اورېدل کوي د بدن ټول اندام یعنې لاسونه به صحیح نیول کوي خپې به صحیح تلل کوي دل دماغ کې به صحیح سوچ راځي صحیح سوچ فکر وي که نه د خلکو د خیر خواهی سوچ وي خپل ورور ته به فایدې رسولو سوچ وي که نه د نقصان دغه پکې وي که نه غلط یقین بني چېرې دوشي که نه نو دا ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د انسان په بدن کې د غوښې یو ټوکړه ده او که دا صحیح شو ټول بدن به صحیح شي نو د بدن ټول اندام بیا صحیح چلي کوي او که دا فاصله شوه نو بیا به د بدن ټول اندامونو خلل استعمالي د دې وجه نه زړه یقین ټیک شي د زړه یقین د الله په ذات او صفاتو یقین الله لوی د الله عظمت د الله یره دا زموږ په زړونو کې ده او زموږ استاد څونه انبیاء کرام چې راغلي ټول د لا اله الا الله محنت کړې ده او فرمایي حدیث مفهوم نبي علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته فرمایي چې تاسو
دا ایمانونو تجدید کوي، ایمان تازه کوي. صحابه کرام تپوس کوي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان څنګه تازه کوو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي دا کلمه ډېره وایي. دا کلمه یو کلمې دغه نه کنه ورد وظیفه کولې، بل دا نه چې د کلمې دعوت چلو، د کلمې دعوت چلو د الله نه کی، د الله د غیر نه کی کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نشته لایق د عبادت صرف یو الله محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول. څنګه چې موږ وایو چې نشته لایق د عبادت صرف یو الله، نو دغه په هر چیز کې الله سره څوک شریک نشته. هغه کې عبادت وي او کو روزګار وي، که هر عمل وي، خدای په پیدا کولو کې، په امر کولو کې، په جمع کولو کې، په رزق ورکولو کې، په هر چیز کې الله سره څوک شریک نشته. الله وحده لا شریک دی. او دغه محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. د الله په ذات او صفات یقین او د الله نه کی، د الله نه غیر نه کی. الله پاک د ټول دنیا او د آخرت پوره کامیابی پوره دین سره پوره دین برابر د مشاهده منو کې نبی له صاحب په طریقه مهنت دا مهنت به زګو کړي او د دې لپاره ان شاء الله خپل دل دماغ او ټول صلاحیتونه ما ځان وخت لګو ان شاء الله. ٹھیک ده کنه؟ او دنیا کې یو کلمه وایي موجودي نو قیامت باندې راځي. دنیا کې یو کلمه وایي موجودي نو قیامت باندې راځي. او د دې کلمې نه عمل زیاتې دي او نه دا سګونه پریدي. ها د دې کلمې نه عمل زیاتې دي او نه دا سګونه پریدي. او دا د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث موجود چې دا کلمه چې اخلاص سره ویل کنه، اخلاص سره او نو اغل جنت واجب شو. اصحاب کرام تپوس کوي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د کلمې اخلاص سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې دې د حرام کارونو ناروا کارونو بچ. اوس موږ تاسو سوچو کنه چې زموږ کلمې کې هغه شان اخلاص شته کنه، کلمې سره اخلاص، د کلمې یقین، د کلمې یقین زموږ په لونو کې راشي کنه، او د الله دې د الله عظمت د الله یرا دا زموږ په لونو کې راشي کنه. دا د کلمې اخلاص دی کنه. کلمې اخلاص دغه دې چې د حرام ناروا کارونو بچ. او یو صحابي فرمایي خپل شاګرد ته چې یو داسې یو وخت به راشي چې دا بوډاګانې ښځې او بوډاګان سړي به وایي چې دا کلمه موږ د خپلو مشرانو اورېدلې وه. نو شاګرد یې تپوس کوي چې دا کلمه ته څه فایده ورکړي؟ نو هغه ته خاموش درې ځله بیا تپوس. نو هغه صحابي هغه خپل شاګرد ته فرمایي چې داسې یو وخت به راشي چې د دې کلمې په وجه باندې الله پاک د جهنم نه روباسي، جنت کې به داخل شي. د دې کلمې په برکت باندې الله پاک د جهنم نه روباسي، جنت به داخل شي. دغه دې ور او د زړې ایمان چا یو ځان سره زرا نو د دې دنیا له څنګه باقي ته ملاوي کنه. نو موږ تاسو بل کامل ایمان سوال کوو، دا دعوت بچلو، د کلمې دعوت بچلو، د نبی اثبات خبره وکړو، د الله خبره، د الله د رسول خبره ډېره کوو. او دا الله نه بغواړو کنه استقامت ثابت قدمي څنګه چې منځلي وخیو کنه. نو دا د الله نه غوښتل او په هغې باندې د الله نه دا سوال چې الله پاک په موږ باندې په دې باندې استقامت راکړي، ثابت قدمي دې راکړي کنه. او دغسې او نبي علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله جل شانه ماته وفرمایي چې هر هغه کس چې چا په زړه څه په وجه یا د کلمو دا کلمې وي، هر هغه کس د جهنم نه وباسي، جنت کې داخل کړي. دا کلمه چاوي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې بیا الله جل شانه ماته فرمایي چې دا کلمې وي او په سوجه باندې یې وي او هر هغه کس د جهنم نه وباسي، جنت کې داخل کړي. نو دې کلمې کې الله دونه طاقت او قوت خیر کړي او د الله دې کلمې کې دونه برکت خیر کړي. او نو موږ تاسو کوشش کوو چې دا کلمه ډېره وایو او د دې دعوت چلو، د دې دعوت چلو چې الله نه کی، د الله نه غیر نه کی. الله پاک د ټول مخلوق نه بغیر څه کولی شي؟ ټول مخلوق د الله له حکم راځي نه بغیر هیڅ نشي کولی. او دغه دعوت کنه الله نه کی، د الله د غیر نه کی. الله پاک د دنیا او د آخرت پوره کامیابی پوره دین کې خدا پوره دین باندې تاسو بلکې د قیامت تر ورځې پورې انسانانو پیرانو په ژوند کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک محنت سره مونږ دې کنه مونږ د دین څنګه او مونږ افضل جهاد دی، مونږ د متقی قرباني نه کنه، مونږ متقی قرباني او
څوک چې پنځه وخته مونځ پابندۍ سره کوي الله پاک یې پنځو طریقو سره اعزاز کرام کوي. یو د رزق تنګیا دې لري، د قبر عذاب دې لري، په پولیس سره د اسمان د برېښنا شانتي عمل نامو له بخیلات کې ورته بغیر حساب الله جنت کې داخل. نو موږ تاسو د موږ الفاظ دې کوي، د موږ الفاظ صحیح او د هغې فرایض واجبات سنت کنه مستحبات تم تیار کړي او د الله نه غواړو کنه خپل موږونه جوړ او موږونه جوړي په نفلي باندې نفل سون نوافل کی کنه موږ تاسو نو هغې سره به زموږ تاسو موږ جاندار جوړي کنه او موږ علي جاندار کیږي چې موږ تاسو نه موږ دعوت چلو کنه موږ دعوت چلو او چې څوک پابندۍ سره موږ کوي کنه نو الله پاک دې یو فرشته مقرر کړي پابندۍ سره څوک موږ کوي یو فرشته ولا الله مقرر کړي نازن کدن په وخت بیا وتا د کلمې تلقین کوي د کلمې تلقین ورته کوي او داسې چې دینو دا یو صحابي فرمایي کنه چې نبی علیه السلام د جمعې په موسم کې بار تشریف راوړ کنه صحابي ورسره وي دا ونه پانه ورلېدي نبی علیه السلام دا ونی او څنګه ونیول او دا غي نه نورې پانه ډېرې پریوتې نبی علیه السلام دې صحابي ته فرمایي چې تا باندې دا تاسو نه کو چې دا ما ولې وکړه نو هغه صحابي عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام ته فرمایي چې څوک په خو اخلاص سره او خشوع خضوع سره موږ کوي الله پاک دې ګناهونه داسې لږې لکه څنګه چې دې پاڼې پرېوت او دغسې نبي علیه السلام فرمایي چې یو مالک دی او د هغه مالک او د کارخانو منځ کې پنځه نیر لري او هغه نیر کې هغه هر نیر کې غسل کوي کله نو بیا نبي علیه السلام ورته فرمایي صحابه کرامو ته چا د دې په بدن به سخیر پاتې شي اصحاب کرام عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په پاتې وي دغه دې د پنځو منځونو مثال لیکنه او منځونو سره الله پاک واړه ګناهونه معاف کوي او دې سره د استغفار غم کوي او بیا نبی علیه السلام فرمایي چې دا چې کله نبی علیه السلام ته به کله سخت کار پیښ شو نو موږ ته به متوجه شو کله او مسجد ته به تشریف یوړو سیلې بنانه یا به سپومې یا انور تندرونی و نو بیا به نبی علیه السلام جمعه ته تشریف یوړو او هلته به لمونځ وکړو هغې پورې به د مسجد نه ننوته چې څوک پورې به هغه دغه ټیک شوي نو که نه حالات به ټیک شوي نو وایي دا ټول انبیا کرام علیهم السلام یو سنت عمل مونږ او تاسو سره چې کله داسې خوشحالي را باندې راځي څه تکلیف را باندې راځي د راحت وخت د خوشحالۍ وخت هر څه عمل چې که نه چې مونږ او تاسو د الله طرف ته متوجه کېږو او د الله پاک نه د لمونځ په ذریعه خپل حاجتونه ضرورتونه پوره کوو او د الله نه سوال کوو دغسې یو صحابي غالبا حضرت ابن عباس رضی الله عنه په سفر دی او چا ورته د ام المؤمنین د بیبیانو باره کې خبر واورو چې یاره د نبي علیه السلام بیبي وفات شوې ده دوی دا اوښ نه راکوشو او لمونځ یې وکړو وایي چې چا چې تپوس وکړو چې دا وایي مونږ ته د نبي علیه السلام دا ارشاد دی که نه او د دې نه به غټه حادثه وي چې د مؤمنانو مور وفات شوه که نه او بیا دغه حضرت ابن عباس رضی الله عنه غالبا دا په سفر کې او د زوی خبر ورته وشو که نه چې زوی دې وفات شوی دی د اوښ نه راکوشو او لمونځ یې وکړو که نه نو مونږ او تاسو ته هم چې کله داسې څه دغه پېښېږي که نه خپل حاجتونه ضرورتونه د الله نه په مانځه په ذریعه سره غواړو فهم که نه انشاءالله او دغسې چې دی نو علم دی د هر مسلمان بالغ نارینه زنانه باندې دومره علم فرض دی چې دې په څلېرې ګنټې ژوند د الله پاک د احکاماتو نبي علیه السلام د طریقو مطابق دی د حال امر وپېژني چې دې وخت د الله څه حکم دی د نبي علیه السلام څه طریقه ده که نه او یعنې څوک چې نبي علیه السلام فرمایي که نه چې زما مثال په تاسو کې په یو ادنا کس داسې دي لکه څنګه چې د سپومې په ستورو باندې که نه وایي دغسې د عالم فضیلت په عابد باندې که نه او د عابد د ټولې شپې عبادت او د عالم خوب که نه
عالم خوب ته بهتر دی او نبی علیہ السلام یو صحابي ته فرمایي چې ته سحر لاړ شي د قرآن شریف یو آیات زده کړي وایي دا تا لپاره څلور رکعاتو لمن الافضل او د علم یو باب زده کړي په دغه وخت کې په عمل وي او که نه وي د څلور رکعاتو نفل افضل او بل حدیث مفهوم دی چې تاسو کې د ټولو بهترین کس هغه دی چې قرآن شریف زده کړي او نورو ته وښایي نو موږ تاسو په خپل قرآن شریف زده کړو نورو ته وښایي او فرمایي که نه چې څوک په مونځ کې په ولاړه عذر وطني که نه په مونځ کې په ولاړه خامخا د قرآن شریف سیسه خو به وایي که نه وایي د یو په یو ټکي سل نیکۍ په یو ټکي سل نیکۍ ملاوي او بوډا دی عذر دی په ناسته مونځ کې په یو ټکي 50 نیکۍ دي دغسې بغیر په اودس کې وایي 50 نیکۍ 10 نیکۍ دي بغیر اودس وایي په یو ټکي 10 نیکۍ دي نو موږ تاسو په خپل قرآن شریف زده کوو نورو ته نه دي خلکو د هغې فکر کوو چې وایي هر مسلمان نارینه زنانه ویې واړه ټول د قرآن شریف تلاوت کوونکي جوړ شي او د دې کوشش کوو نو دا معنی کېږي چې موږ تاسو وختونه لګو که د الله په لار کې وخت ولګو او بیا د هغې کوشش کوو نو دې لپاره انشاءالله کوو که نه انشاءالله او دغسې نبی علیہ السلام حدیث مفهوم دی کنه چې حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حدیث نقل کوي کنه چې د هر امت افتخار او شرافت دی کنه زما د امت افتخار او شرافت قرآن شریف دی زما د امت افتخار او شرافت قرآن شریف دی نو موږ د قرآن شریف د تلاوت کوشش کوو او څوک وایي یو حدیث مفهوم چې څوک یعنی د قرآن شریف کنه زده کوي کنه او د هغې حفظ وکړي او د هغې حلال وګڼي حرام وګڼي کنه او حافظ شي کنه د دې په کورنۍ کې په 10 کسانو چې جهنم واجب شوي د دې حافظ په برکت به الله پاک جنت کې داخل کړي جنت کې به داخل نو موږ تاسو کوشش کوو چې په خپله زده کړو نور د دې لپاره کوشش کوو چې نور هم تیار شي کنه نو دې سره چې دی نو موږ تاسو یعنې سورت یاسین څوک د سهار وایي که نه سورت یاسین د 10 قرآن شریفونو ثواب ورته الله ورکوي او د ټولې ورځې الله پاک حاجتونه پوره کوي او د چا نه لار ورک شوي الله پاک ورته لار دغه کړي که نه چا نه څاروي ورک شوي نو موږ به د الله د رضا لپاره وایو که نه او دغه موږ ته فضایل مخکې وي که نه دغسې تبارک الذي څوک وایي د قبر عذاب دی الله پاک حفاظت یې کوي که نه الله پاک یې حفاظت کوي او سورې فاتحه الحمدلله پورې یا د غالبا څوک 3 ځله وایي نو 2 قرآن شریفو ثواب ورته ملاوي سورت فاتحه 3 ځله قل هو سورې اخلاص وایي د یو پوره قرآن شریف ثواب ورته ملاوي د یو پوره قرآن شریف ثواب که نه نو موږ تاسو کوشش کوو چې څونه موږ تلاوت روزانه مشران وایي که نه چې حافظ وي نو هغه 3 سپارې کم از کم او عام لپاره چې دی نو سپاره که نه سپاره او چې چا له لور دي هغه یې هغه مره وخت هغې ته ورکړي د زده کولو لپاره که نه د زده کولو لپاره نو موږ تاسو دې کوشش کوو الحمدلله او دې سره چې دی نو ولې دا ذکر دی د ذکر مقصد دا چې الله لوی عظمت زموږ په نوم کې راشي الله مونږ ویني الله مونږ سره دی الله زمونږ اوري که نه او یعنې د الله بډایي د الله لوی زموږ په نوم کې راشي او د ذکر دپاره څه وخت هم نشته سړی اودس کې ویلی شي په بیدتۍ کې ویلی شي په ولاړه ویلی شي په ناسته هر حالت کې ویلی شي که نه ځکه نه فرمایي که نه چې د قیامت پر ورځ به اعلان وشي عقلمن خلک څوک وایي تپوس به وکړي چې عقلمن خلکونه څومره مراد دي او عقلمن هغه خلک دي چې په ولاړه په ناسته په هر وخت کې د الله ذکر کو او په اسمانونو ځمکو کې غور فکر کو چې الله پاک دا تابع پیدې نه دي پیدا کړي او ته مونږ د دوزخ نه د اور نه بچ که نه او دوی له به یو جنډه ورکړي شي او جنت کې به داخل شي نو دې ته عقلمن خلک وي هوښیار خلک چې څوک په هر وخت کې د الله ذکر کوي د الله بډایي د الله عظمت بیاني که نه ذکر او
नबी अलैहिस्सलाम हदीस मफहूम چې الله جل شانه ما ته فرمایي چې ته د سحر د مانځه نه پس د مازدیګر د مانځه نه پس لږ ساعت ما یادوه لومړی څه کې به زه ستا لپاره کافي شم یادول که نه یاد او بیا نبي علیه السلام فرمایي نو دغه عمل موږ هم اختیار کړو د سحر د مانځه نه او مازدیګر د مانځه نه پس که نه نو سحر د مانځه نه پس اشراق مانځه پورې که نه او بیا چې دی نو سړی په خپل ځای ناست دي ذکر کوي تلاوت کوي که نه او بیا د اشراق مونځ وکړي که نه او الله پاک د ټولو ورځې حجتونه به وکړي او د نه یو نفلي حج قبول شوي ثواب یې عمل ما کې لیکلي کېږي که نه چې اشراق مونځ پورې وي که نه بیا نبي علیه السلام فرمایي چې الله جل شانه ما ته فرمایي چې ته زما ذکر کوه هغه خو یاد دی که نه او دا ذکر دی ته زما ذکر کوه نو مطلب پوره کولو کې به زه ستا مددګار شم مطلب پوره کولو کې به زه اوس زمونږ څونه ضرورتونه دي حاجتونه دي نو چې مونږ او تاسو دغه وخت الله له ورکړو که نه سهار او ماښام څونه سړی کولی شي او زیات د الله نه غواړي څونه کولی شي هغې ورکړي باقي د الله نه غواړي نو په دې ګوره دوه څونه دغه دي چې سهار نه مازدیګر سهار نه اشراقه پورې نه راختو پورې او د مازدیګر نه ماښامه پورې که نه نو الله پاک وایي په دې منځومې څه کې به نبي علیه السلام ته ستا لپاره کافي نو دا ټول امت ته دا خبره ده ټول مسلمانانو لپاره او دغسې ته د الله پاک نبي علیه السلام فرمایي چې الله جل شانه ما ته فرمایي چې ته زما ذکر کوه نو مطلب پوره کولو کې به زه ستا مددګار شم نو بیا الله پاک مدد هم کوي ورسره نو موږ تاسو کوشش وکړو او نبي علیه السلام حدیث مفهوم دی چې الله جل شانه ما ته فرمایي چې دا نبی علیه السلام حدیث مفهوم دی چې زما زه غواړم چې زه یو داسې ډلې سره کوم چې د سهار نه د اشراقه پورې مازدیګر نه ماښامه پورې او دا الله په ذکر کې ناست دي نو دا ما ته ټولې دنیا او دنیا کې چې دې نه زیات غوره دي او داسې دی بیا نبي علیه السلام فرمایي چې زما زه غواړم چې داسې خلکو سره کښېنم چې د سهار نه اشراقه پورې مازدیګر نه ماښامه د الله په ذکر کې ناست وایي دا ما ته څلورو عربو غلامانو زیاته خوښه ده که نه موږ او تاسو د دې پابندي کوو که نه او دا د دریم څوک چې درېمې کلمې ذکر کوي سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظیم نو دا څنګه چې د جمعې په موسم کې دا نو پاڼې راځي داسې دنه ګناهونه راځي درېمې کلمې ذکر کوي په نبي علیه السلام یو ځل درود وایي نو لس پر رحمتونه نازلېږي لس یې نیکي عملنامه کې لیکي داسې درجات بلندي که نه او دې سره چې دې څوک استغفار درې ځله سهار درې ځله ماښام د دې اهتمام کوي صرف درې ځله وایي که د ده ګناهونه د سمندر د زږ عمره وي نو الله پاک به معاف الله پاک به معاف او څوک چې دا کم از کم 14 پاسه 300 ځله استغفار وایي که نه نو الله پاک به داسې ځای نه رجوع ورکوي چې ده په غم ګمان کې به وي او نن سبا چې دا کوم حالات دي که نه نو هغه یو عالم یو مړی شو هغې ته خبره کوله وایي ټول کوشش کوي چې استغفار کم از کم دا 300 او 14 ځله دا ووایي چې الله پاک دا کوم نحوست دی دا کومې بیمارۍ دي او کوم دا برکت ختم شوی دی که نه نو الله پاک به بیا د دې استغفار په برکت به الله پاک دا غم ختم کړي نحوست به هم ختم کړي او دا بیمارۍ به هم ختمې کړي الله پاک به برکتونه نازل کړي که نه الله پاک په استغفار ډېر خوشحالي که نه او الله پاک په خپله وایي چې څوک شته چې ما نه وغواړي که نه نو الله په وختو خوشحالي چې موږ تاسو هر وخت د الله نه غواړو که نه او الله ته توبه وباسو په خپلو ګناهونو باندې د ټول امت ته طرف چې الله پاک موږ معاف کړي که نه او الله په معافیه خوشحالي که نه نو موږ استغفار او دغسې هر فرض مانځه نه پس څوک 3 ځله سبحان الله 3 ځله الحمدلله 4 ځله الله اکبر وایي دی به نامورده کېږي نه دی به نامورده کېږي نه او دې ځای بل حدیث لیکلی یو سړی ډېر مصروف دی دنیا په کار کې که نه ډېر نو هغه لږ ځله هم ویلي شي لږ ځله او لږ ځله هم راغلي 11 ځله هم راغلي سبحان الله لږ ځله سبحان الله الحمدلله لږ ځله
او لذل الله بلم یو لذل راغلی کنه اوس یو سړی ډیر مصروف دی دنیا بګار نو دې دوام راوړي کنه نو الله ډیر آسان کړی کنه نو موږ تاسو هر حال کې د الله ذکر کوو پروا نه کولا الله ذکر د الله بیان بلی بیانو کنه او دا چې دینو د مقیم محل دعاګانې وایو کنه او مشران وایي کنه د مقیم محل دعاګانې مسجد ته ځو د مسجد او درود د وتو او د دنلتو او د وتو ادغو کنه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يا الله مفتاح أبواب رحمتك كانوا نويت الاعتكاف كنا اعتكاف كنا جاء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك تحت ديك الرزق خيخ كذا رزق قد يخبير الرزق داتي كور تزكى كور تزو نو نغيخ فلا دعاء لكنا نو كشاء لنور نو أغير ذكي أو بسم الله الرحمن الرحيم وي كور تداخل او بیا چې دی په نبی علیہ السلام درود وي او سلام واچي او بیا اعوذ بالله بسم الله سورہ اخلاص وي او سورہ فلق وي سورہ والناس وي دې کور کې چې دی هغه کې هغه الله کافي کوي کنه او دې کور کې رحمت فرشتي راځي کنه نو موږ تاسو مقیم او سلام دعا هم سلام مخنی عملی تعلیم دی کنه چې نبی علیہ السلام ته صحابي وي چې تاسو سلام عام کې کنه سلام او سلام دعا اوس موږ تاسو کور کې سلام تخیر دې په باندې شروع کو او خپل کوروانا او بال بجمان سلام نو کنه السلام علیکم ورحمت الله کنه سلامتی دعا او موږ تاسو سلام کنه دا چې د کور سره روزي کنه نغې خپل دعا نو بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله په دې سره انعام ملوي کنه او دته هدایت شو د کفایت شو د حفاظت شو د شیطان نه حفاظت شو یو مختصر دعا او لغتي نبی علیہ السلام یو حدیث دی اللهم صل على محمد اول كلامنا اللهم صل على محمد اوسط كلامنا اللهم صل على محمد في اخر كلامنا دريد الاثار ودريد المقام دا چې شو چې تا په ټول ډول په نبی علیہ السلام درود اللهم صل على محمد في اول كلامنا اللهم صل على محمد في وسط كلامنا اللهم صل على محمد في اخر كلامنا لا تمقيم عن دعاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دريد الاساس دريد المقام كلام نو د هر شي نه بس حفاظت کی کړي حفاظت کړي کی او دا چې اللهم اجرنا من النار سارو ذل مقام د جهنم نه اور نه الله پاک دا درکې کړي حفاظت کړي کی او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کنه لزل سار لزل مقام ان الله پاک د شیطان نه حفاظت کړي او بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله سورہ اخلاص د سو کل ذلوي نو دا شیطان د پوند زور مو لګي دې به دوک کولی نشي کنه او د سورہ اخلاص بل یو فضیلت چې لزل سو کوي سارو ماخام نو الله پاک ول جنت یو محل تیارې جنت کې ولا یو محل تیارې نو دا د فضایل د مو استاد مخ کې کنه دا فضایل د مسون دعاګانو د ذکر د تسبیحاتو کنه دا زموږ استاد مخ کې کنه نو بیا به زموږ تاسو الله پاک حفاظت کوي کنه دې دعاګانو په برکت دې نه ذکر په دا کې کنه نو وی یو درود دی چې هغه سو نبی له سلام فرمایي اته تبکر یو کس په مال ټول مسیمه راپاتې بس په مال درود دی کنه اللهم صل على محمد النبي اللهم صل على محمد النبي أداء الخلق وصلى على محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصلى على محمد النبي كما أمرتنا دا داسې شو چې د ټول مخلوق د شمیرې په برابرې په ما درود وي نو دا ګوري که نه سړي ته کې او دا کېدای شي چې سړی کوشش کوي که نه نو موږ دا کوشش کوو که نه نو څونه یو لس ځله سهار او لس ځله ماښام سړي وي که نه صرف نه یو ځل نشه
شباروس کې یو د سړي ته وایي صحابي فرمایي چې دا د سبق صدیق له انته وته چې دا صحابي چې دی بابا د ټولو نو ما باندې یې روبې درود وایي او بیا هغې دا ورته وایي چې ټول مخلوق برابر تشمیري نو دا څونه په لس ځله صرف لس ځله نو که خیري مونږ دا کوشش کوو څه کوو که نه او دغسې چې دی نو د ټولو مسلمانانو قدر کوونکي عزت کوونکي جوړ شو که نه د علما عزت کوو د مشرانو قدر کوو ماشومانو باندې شفقت کوو نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې د دې دریو کسانو دغه که نه یعنې د علما قدر نه کوي مشرانو عزت نه کوي ماشومان دا زمینه نه ده نو موږ د الله نه غواړو که د علما قدر کوو د علم په وجه که نه د هغې هملته نه وو موږ پخپله کمزور یو که نه د علما قدر کوو د علما عزت کوو د مشرانو او نبي علیه السلام حدیث مفهوم دی چې د دریو کسانو عزت د الله جل شانو عزت یو د بوډا مسلمان یو د انصافدار حکیم او یو د عالم چې کومې زیاتي نه خارج کوي او د دریو کسانو حقیر ګڼل سپک ګڼل منافق کېدی شي که نه مسلمان که نه یو عالم چې کومې زیاتي نه خارج یو بوډا مسلمان یو انصافدار حکیم کوي او دا هر چا قدر کوو د زړه نه که نه او هر چا قدر هر سړی د ځان اوچت ګڼو که نه او د هغوی عزت کوو قدر کوو او دغسې چې دی نو مونږ پخپله هم کمزور یو که نه نو هر د مسلمان قدر که نه د مسلمان عزت که نه او دا داسې کوشش کوو چې هر سړی مونږ پخپله هم یعنې د دین کار او د دین محنت پخپله هم نیکان شو خلک هم نیکان شي مونږ هم دیندار شو خلک هم دیندار شي نو دا غټه دغه که نه مسلمان کرام غټ دا د انسان کرام غټ دا دی چې یو سړي پخپله مونږ ګزاري د بل هم ګزار شي پخپله قرآن شریف تلاوت کوي چې د بل هم د قرآن شریف تلاوت نو مونږ به د ټول امت فکر کوو که نه د ټول امت ټول انسانان د جهنم نه بچي جنت ووله نو دا دې لپاره کوشش به کوو انسان او دې سره چې دی نو هر نیک عمل کوو الله د رضا لپاره کوو حدیث مفهوم دی که نه چې د مؤمن نیت د عمل نه بهتر دی د مؤمن نیت د عمل نه بهتر دی عمل اعلانه نه کړي خو نیت اراده وکړي چې زه لمونځ کوم نو یو نیکي به ته میلاو شو که نه زه تلاوت کوم اراده وکړه که نه نو د مؤمن نیت د عمل نه بهتر دی اعمال د دارالمدار په نیت باندې دي او کله یو عمل کوو نو مخکې خپل نیت دغه کوو بیا منځ کې اخر کې که نه چې د عمل د څه لپاره دی چې هر نیک عمل د الله رضا لپاره چې الله مانه خوشحاله شي که نه مقصود زموږ الله رضا الله خوشحاله شي الله رسول خوشحاله شي د الله د حکم مطابق عمل وکړي نبي علیه السلام د طریقې مطابق عمل دغه عمل الله ته قابل قبول دی که نه او د قیامت پر ورځ به نیکۍ شمارل کېږي نه تللې کېږي به که نه هغه نیکۍ به درېږي چې کومې کې اخلاص کومې کې اخلاص او دغسې حضرت علي رضی الله عنه یو کافر سره څه دغه راغله هغې راوغورځو په سینه ورته کېناست او تور یې ورپسې راوویسته که نه هغه پرې لاندې نه لاړې تو کړې نو حضرت علي رضی الله عنه پرېښو هغه یهودي ورته وایي یا کافر ورته وایي چې تا ستا په ما قابو وه تا خو زه وجلې شوم هغوی مخکې ما د الله د رضا لپاره وجلې قتلولې اوس دې کې زما خپله غوسه شامله شوه نو د الله د رضا نه هغه پرېښو هغه مسلمان شو که نه نو دغسې هر نیک عمل الله د رضا نه وغواړي که لږ وي او که ډېر چې الله رضا پکې مقصود وي که نه او دغسې یو ګناهګاره ښځه وه او د الله د رضا لپاره یې په سپي بوس کړي الله پاک د هغې نه وچې نو معاف کړه وبخله که نه د هغې نه نو الله پاک هغه دپاره هغې دپاره هغه د بخښنې ذریعه جوړه کړه که نه او یو دغه نبي علیه السلام ته دغه وایي چې یو ډېره نفلونه کوي او روژې نیسي او وایي اخلاق یې ښه نه دي نبي علیه السلام ورته وفرمایي دا جهنمي وایي بله ښځه ده د خپل عبادات کوي دغه کې خو داسې نفلي دغه ډېر نه کوي خو اخلاق یې ښه دي نبي علیه السلام ورته وایي دا جنتي ده نو زموږ او ستاسو هر چا سره جی جا ماما کاکا که نه په
وګخلو یا خار وګخلو به سړی ټول خار خوړی شي کنه او پترخه خپل خپل کور کې سړی بیا نشي خوړی کنه نو زمونږ هر چا سره چې جان مینا محبت د الله مننه په دې صدقات کې وی کنه په خنده پیشان لای سره خپل ور سره ملاویدل دام صدقه خنده پیشانه سره ملاویدل دام صدقه کنه او سلام اچول صدقه کنه دلالینا یو ضروري چیز خو کول دام صدقه کنه او نبی علیہ السلام وسلم فرمایي چې د انسان په بدن کې درې سو شپېته جوړونه دي کنه او په هر یو دغه باندې جوړ باندې یو صدقه صحابه کرام عرض کوي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دونه بزم وښنه کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوبه 2 رکعات نفل وکي 2 رکعات نفل نو د دې ټول دغه ګرځي نو موږ تاسو کوي د دې څه کوشش کوو او دا اوس به دا ټول عملونه به جمع کیږي څنګه کنه د کلمې او صحیح یقین او خجاندار مندونه او علم او ذکر او دا ټول دا صفات برادي موږ تاسو کې الله په لار کې وته سره کنه او دا الله په لار کې وته سره چې الله په لار کې موږ وختونه ولګو نو الله پاک د دنیا او د آخرت پوره کامیابی پوره دین کې پوره دین برادي د موږ تاسو زندګو کې نبی اسلام په طریقه مهنت نو دغه مهنت د کوله بل چې کوم مرګرو سپوري څلور میاشتې نه لګولي هغه کخېلي کلک نیت د څلور میاشتې وکړي او په نیت د الله نه په غوښتو او په نیت باندې پیسې نه لګي کنه نیت خو زموږ په وس کې کنه او د الله نه غوښتل ما سانتي او په نیت هم دا درجه کلک نیت او د الله نه غوښتل دا دوه سيزونه کو او باقي غیر لپاره کوشش او مهنت هم کو نو کو وکړي ان شاء الله او کوم مرګرو کخېلي کوي پوره هغه کخېلي دا اندرون بیرون او ان شاء الله هغه لپاره اراده وکړي او خپل مساجد په امان سره آباد وکنه بیرونی غش او مقامی غش او مشوره تعلیم کور کی تعلیم مسجد کی تعلیم څنګه چې مشران ته پینځامان خې کړه نو کله دا ټول کوشش وکړو کړه اللهم صل علی اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله